اصلاح معاشره حواله سره او د دې ویلفیر د ټرست د دې د خدماتو حواله سره او د دې اهمیت او ضرورت حواله سره نوجوان لا یوت لا سکول پکار دي ذمہ دار دي هغه حواله سره چند گزارشات ستاسو مخه ته کې خودل غواړم اختصار سره خو هغه مخه د ټولو توجه غواړم څه غواړم دنیا کې دوه قسم خلک دي یو د حصول په چکر کې دي یو د ادا کولو په چکر کې دي زبم خپل گریوان کې وګورم تم وګوره چې موږ په کم چکر کې یو خو یو چکر کې یو چکر نه بار نه یو ښه یو قسم هغه خلک دي چې هغه د حصول په چکر کې دي هغه حصول یم بالکل صحیح دی یو د حقوق حصول دی حق حاصل کم پلار نه حق حاصل کم ترنا حق حاصل کم مامانا حق حاصل کم گاونډینا حق حاصل کم ز سټوډنټ یم پروفیسر ټیچر نه حق حاصل کم ز جونیئر یم سینیئر نه حق حاصل کم ز نوکر یم افسر نه حق حاصل کم ز پبلک یم مملکت نه حق حاصل کم خو ما ته په خپل گریوان کې کتلی چې په موږ د چا حق دی چې حق ادا کم زه د پلار حق ادا کم د مور حق ادا کم د خور حق ادا کم د لور حق ادا کم د گاونډي حق ادا کم د ټیچر او د پروفیسر حق ادا کم د مسجد د امام صاحب حافظ صاحب قاری صاحب حق ادا کم زه کارکون یم راشد صدر حق ادا کم د الله حق ادا کم د خاتم الانبیاء حق ادا کم د قرآن حق ادا کم د حدیث حق ادا کم شریعت حقم ادا کم طریقت حقم ادا کم ختم نبوت حق ادا کم یو د حقوق حصول او دا نورم په ملا ټپي تکړه شه حق دیو ګټه دا چاونه وي چې تکړه شه د بل د حق ادا کا هو ګټه دا تربیت ورکے معاشرے لا خپل حقوق لڑو حقوق کے لیے لڑو حق حاصل کا دا ولی نوے جسے حق ادا کا زپا دعوی سروائم اور ستاسو پہ دستخط اخلم توجہ پا دی کچرو کی چی خلقو زان لوکیلان نیولی دی سر جی دا وکیلان دی دا پار نیولی چی پا ما دا چاچا حق دی چی ادا کم او کدا وکیلان دی دا پار نیولی چی حق حاصل کم راکے بولو گورو اجتماعیت دا معاشری اصلاحی خبرکم وکیل دا حاصل اول دا پارا دی که حق ادا کول دا پارا دی اے وکیل صاحب راشا تا دا کیس لڑاو کا دل ازمہ کا زور کم خود یہ ناخلی دی دا پارا کیس چاہو کم زمانگ شب و روز لیل اور نهار ساعات اور لمحات طول عمر پختنا تا پا دیکھ تیر کچھ حاصل کم تا دا چا حق ادا کو تا دا پلار حق ادا کو تا دا مور حق ادا کو پختونا تا دا لور حق ادا کو تا دا خور حق ادا کو تا دا گاونڈی حق ادا کو تا دا پروفیسر ٹیچر حق ادا کو تا دا امام حق ادا کو تا دا رب کائنات و خاتم الانبیاء حق ادا کو شریعت یو خلی خبر کردی دا وی کستا پا بل باندې حق ہو نو دی بل تا دا خپل حق ماپ کا وی چاچه خپل حق بل تا ماپ کا دا اوچت مرتبه دا گورا جهتین دی شریعت کی که پتا دا چا حق وی ادائی کا کستا پا بل باندې حق ہو وی بل تا دی حق ماپ کا پختنو کی ماپ کا ول شتا بولو شتا ماتی یوزے معلوم دی صدر سیب پختنو کی ماپ کا ول کم زدی جاوید مولی سیب پختنه هغه ځای ماف کوي د واده په شپه دا پښتون ښځې ته کیني د واده په شپه نه ښځې ته وایي حق مهر دې راته ماف کا توجه هغې ته هم ښه پته ولګي چې ښه په دله واوړېدي ستا خو سټارټینګ هسې تاسو نه تپوس کوم دا صدر صاحب ناست دی یوت خیبر پختون مفتی صاحب مولانا صاحب ناست دي دا په نکاح کې چې حق ښه ټول ایجوکیټډ خلک کې په نکاح کې چې حق مهر مقرر شي او ریټن کې تحریر کې په سټام باندې راشي د نکاح په حرم کې راشي حق مهر ادا کول د پاره کې ماف کول د پاره اور دا نه وایم چې چا ادا کو دا نه وایم توجه حق او خبرې د خزې ورته ماف کوي کنه چاته دا پته شته بس عبدالبصیر صاحب خزې چې ماف کوي قاری صاحب
د زړه نه ماف کوي د هغې نظر ستا په 400 والي سپلو پرېوتي. توجه. او وایي که ورته نه ماف کې نو په ړومبۍ شپه در سره فاینل میچ کوي. توجه. حق ادا کا حق ادا کا. توجه. پته نه زما په موضوع تاسو پوهېږئ که نه چې څه وایم. توجه. زه به په درته ووایم چې حق چا چا ماف کړ. مثال کې د یو شخصیت تذکره کوم. توجه. حیدر کرار صاحب ذوالفقار شوہر بطول داماد رسول پدر حسنین کریمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہودی دا پاسا کیناست خنجر رواغست یہودی باندے گزار کو سنگ چی پا یہودی گزار کو لاندین پا یہودی توکانی اتکل دا علی سے پا چہر اقدس چی توکانی دا یہودی رال یہودی پورن پریخو دا واقع تاسو کی چاوری دلی دا بچپن وړوکوالي کې ټیچر پروفیسر نه جماعت کې امام قاری صاحب اورېدلې ده بولو توکاڼې پیو توکل پرېښود اور پشاور والو په جګۍ والو فقیرآباد والو که پتا چا توکاڼې وتوکل خبرې دا دي توجه علي صاحب پرېښود یهودي ورته قریبه ده چې زه دې ټوکړې ټوکړې کړې وې زه دې ذبحه کړې وې زه دې کټ کټ کړې وې ما ته دې حیات راکړه زندګاني راکړه لایف راکړه ژوند راکړه جاویداني راکړه. علي صاحب ورته چې جنګېدم د الله رضا دپاره او چې په ما دې توکاڼې وتوکل نو د الله رضا ختمه شوه زما ذاتي غصه پکې شامل حال شوه چې زما د ذات خبر راغله لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ فرق ہے اس دور اور اس دور میں. هغې به د الله دپاره جنګېدو چې د ذات خبر راغله پرې به یې ښوده او موږ د الله دپاره چپ یو. جومات ټوکړې ټوکړې کېږي ته چپ یې. ورشه کراچۍ کې مسجد نړېدو حکم شوی که نه بولو بولو بولو. جومات نړېږي ته چپ یې مدرسه ورانېږي چپ یې. توجه. زمونږ ذات ډېر قیمتي دی که ذات مصطفی عقیده قیمتی دا که عہدہ مال قیمتی دی که ایمان مال قیمتی دی که ایمان عہدہ قیمتی دی که عقیده او زمونږ د پښتنو ذات قیمتی دی که ذات مصطفی. بیا ولې ونه ویم قرآن د پاره چپې حدیث د پاره چپې شریعت او طریقت او ختم نبوت د پاره چپې خو چې ستا د ذات خبر راشي ته راپاسې برنګخته شي او ته څه وې ولې زه پښتون نه یم ولې ما بنګړي اچولې دي ولې زما وینه ګرمه نه ده ته د ذات دپاره نیغ نیغ کېږي هغې د الله دپاره جنګي د ذات دپاره به پرېښوده. مت لڑو ذات کے لیے مت لڑو آپس میں مت لڑو ذات کے لیے دنیا پر مت لڑو مال اور متا پر مت لڑو. نن په ذات په دې کوهاټ اور د لاچې په سنټر کې یو ځای دغې ته مسلم آباد وایي 1500 مهینې قبل هلته په ډېر مقدس پاکیزه مبارک خیسته قیمتي ځای باندې د 2 کسانو جنګ و په ډیران جنګ و ډېر قیمتي ځای و صدر صاحب. توجه. یو پکې د قطر نه راغلي هغه هم ورلاندې وتې ډیران یې ګټه زه ورته یم قرآن وګټه پښتون وایي ډیران ګټم. توجه. یو قطر نه راغلی هغه هم لګیا و جرګه ناسته وه جرګې ولته ما څه چل دی وایي ډیران باندې پیسه نه ده ډیرانونو ته پاتې شوې. توجه. ډیران وواړه په وواړه وجنګېده وواړه مړه شول وواړه په ډیران شهیدان شول. څه شوله ووایه شهیدان شول. څه شوله په زوره څه شوله دا چا وي شهیدان شول نه صدر صاحب چې په ډیران جنګېږي مړ شي دا شهیدان. توجه. ٹھیک ہے توجه. او وجیبه دا په پولو په پټو په زموږ دا شکر دی چې پېښور کې دشمن یې نشته نشته ټول اولیا یې ټول د سیل مې جنت یعنی. توجه. دا په پولو په پټو په ځمکو چې جنګېږي او مړ شي دا درانه درانه سپینګیري پښتانه په دویمه درېیمه دوا کې ناست دي دوی اوس ځان له نمبرې جوړي 1100 کې 1100. توجه توجه. دوی ځان له نمبرې جوړي څه وایي ورته وایي او دې کته ډېر غیرتي و د پلار نکاح ډوکي ګټل ځان یې پې قربان کا لکه په ځمکو چې جنګېږي دا غیرتي دی په ډیران. توجه.
علي صاحب وته دا الله رضا لپاره جنگیدم ذات خبر راغله پرې مې خاو دی يهودي ورته کلمه راته وایا علي صاحب ورته کلمه وی هغه يهودي په اسلام کې داخل شي بس کرو ذات کے لڑنا چھوڑ دو بس کرو ذات حق پښتانه د لور حق نه ادا کوي د خور ډیر کم پښتانه به چې لور او خور له فجیدات کې برخه ورکي کنه چې په لور وسره په کچرو کې مقدمه وکي نه په عدالت کې د جج په زور ته بیا اخلي که نه اخلي خور به خپل حق د پاره او ته چې په زامنو کې تقسیم کین ولې لوریانې د اسمان نه راغلي ویسه ما په کوټه کې بیان کوو نه هغوی بلته دا مشورو وی پښتانه و چې در الله تعالی لور خور درکي او بیا په جیدات کې برخه ورکوه ما برخه ته نه ورکې فریضه من الله دا برخه الله پرس کړی دی للذکر مثل حظ الانثیین دا برخه چا مقرر کړی دی چا مقرر کړی دی نه اومنه د الله توجه دیو جنا د معاشره کې د ذات خبرې ختم شوي او د حصول نه ادا کولو باندې راشو پس راشو پس باندې راشو زما که څوک عزت کوي که نه کوي زه به د بل عزت کوم زما که څوک عزت کوي که نه کوي زما ستا انټروډکشن پہچان تعارف جماعتونه تنظیمونه پارټۍ نه دي د مسلمان پہچان کلمه طیبه ده پہچان 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 دې ته مو ګوره چې دا خو په ان پی کې دي دا مسلم لیگ کې دي دا پی 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 کې دا پی ټی آی کې دي دې ته وګوره دا صدر سے مسلمان دی زما ستا پہچان غم خادي راشه درشه تپوس پوښتنه به زمونږ تعارف انټروډکشن پہچان به کلمه طیبه پہچان به تاسو به نوم اورېدلی بانی تبلیغ جماعت کون مولانا الیاس رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنے ملفوظات میں لکھا ہے چې پزمکه کاغذ پروتي په کاغذ کلمه لیکلي مونږ کلمې ولا کاغذ راواخلو ښکل یې کوو په سر یې کېږدو محفوظ الماره کې ږدو ها په کاغذ چې کلمه ده د هغې تعظیم احترام ادب کوو نو که مسلمان ګناهګار ولې نه په ګناهونو کې لت پت ولې نه چرسي پوډري ولې نه که د مسلمان تعلق کمې پاټۍ کم جماعت سره ولې نه په زړه کې کلمه ده کلمې د وجه به د هر مسلمان قدر کوو کوو به انشاءالله ته ګوره چې معاشره ښایسته کېږي که نه ښایسته کېږي دې معاشرې ته د توجه ضرورت دی د څه شي د څه شي د څه شي هر چا ته وایم توجه پہچان تعارف انټروډکشن کلمه طیبه ده کلمه که د بلې پاټۍ کسي او مظلوم چې د هرې پاټۍ مرګرتیا به د مظلوم کو د چا دا اسلامی معاشره ده مرګرتیا به د چا کو او که ظالم زما پلاری مرګرتیا به نه کو ها مونږ به د مظلوم حمایت کو د چا که د بلې پاټۍ چې مظلوم حمایت به کو د ظالم حمایت که زما ستا د پاټۍ مشر او لیډر ولې نه چې ظالم حمایت او که د بلې پاټۍ خو چې مظلوم حمایت اسلامی معاشره به داسې وه توجه د مسلمان اور د هندو جګړه راغله مسلمان لږ هندو له لس چوکې ورکړې توجه لس چوکې یو طرف ته اسلام لس ګزارې ووخه ټول مسلمانان هندو سره مرګري شو چا سره وی مسلمان لګې شو هندو یې ووخه مسلمان هندو ووخه نو مسلمان ظالم شو هندو مظلوم شو ټول مسلمانان په مرګرتیا حمایت کې هندوانو سره ودرېده چا سره بات اسلام کی نہیں ہے بات ظالم اور مظلوم کی ہے توجہ سمجھنے والے سمجھو کیا کہنا چاہتا ہوں کس کو کہنا چاہتا ہوں توجہ فیصله وشوه چې دی مسلمان وخلی ته لس گزاره نه ته بدل واخله لس گزارې ورته ونیسو وی وخه هندو یو گزار ورکړه دویم او دریم لس لږ تیش جذبه کې راغی یو لسم یې ورکړه مسلمانان ته جدا شو وایي تا اوس زیاتې وکړه اوس ته ظالم شې مسلمان مظلوم شم
اوس ته ظالم شو مسلمان مظلوم شو توجه نو موږ به حمایت د مظلوم کو د چا یو جمله ذکر کوم په معاشره کې بیوه شته کونډې یتیمان شته مولوي صاحب خفه کېږي موږ په دې منبر دا مسله کوو چې د جنازې کټ له چا کنده ورکړه جو میت کا سهارا بنا 40 قدم چلا توجه څوک چې د مړي سهارا جوړ شو ته راشه دا بصویر ویلفیر ټرسټ خدمات وګوره نظریه وګوره چې د مړي سهارا څوک جوړ شي د جنازې کټ سره 40 قدم لاړ شي واړه ټول ګناهونه ورته الله معاف کړ مولوي صاحب خفه کېږي ونه موږ دا مسلې په منبر کوو چې د مړي سهارا جوړ شم په هغې به الله ګناهونه معاف کوي خو که ما او تا په دې خپل کلي علاقه کې د یو مظلوم توجه او د ژوندي مسلمان سهارا جوړ شو په هغې به الله ګناه نه معاف کوي نه به معاف کوي نه د مړي سهارا جوړ شو په هغې ګناه معاف کېږي د ژوندو سهارا جوړ شو په هغې به ګناه نه معاف کېږي د یتیمانو سهارا جوړ شه د بیواو سهارا جوړ شه مساکینو سهارا جوړ شه توجه اوې خیرات به کوو پلار نیکه پسې 10 دیګه روجې پخوو 10 دیګه زه حیران په دې یم یو خو زموږ د پښتنو سیسټم غلط دی توجه سړی چې مړ شي مولوي صاحب د مولا قدر څه دی سړی چې مړ شي د هغه اوږد کمیس او پرتوک جومات ته راوړي استاد جي دې کې مونځ کوه چې ثواب ورته رسېږي ما ته کاکا خو دې جامې کپړې چولې ما هغه کم کمبل کې چې ود کې دا غم راوړه هغه خو شېدې سنبال کوري خي ما دې چې کوم موټر کې ګرځېدل هغه په امام صدقه کا هغه سره چې هغه موبایل هغه د مړی نه چې چک والی په ما دغه صدقه کېږي را باندې وکړه توجه کم چې تاسو ریجیکټ کړو تاسو نه پالتو زیاتی استاد جی مونږ پکې کوه استاد جوړ مونږ کوي نه خپل کار کوه توجه دا بس چې کوم اړتو پړتو پالتو سي اب جمعه ترا خطا کړی خصیص د الله پتا ته وی چې جنت غواړي په جنتونو کې جنت الفردوس او غواړه صدقه چې کې بهترینه صدقه او بهترینه لن تنالوا البر قران کولو که زندگی زده توجه تاسل دیګه روجي په کې لس دیګه روجي په پلار نه کې بس د خیراتو کې توجه دلته یو زنانه د مال پته نشته مثال په تور وایم اسنه چې بیا پریشات تحقیق کې دا کم زیاده فار ایگزامپل وایم دغه یو زنانه کور کې د اوبو تنظیم نشته گاونډیان په بالټو کې اوبه راوړي کم کور نه چې اوبه راوړي مجبورین دغه کور د سړونو ستر پردمات او دا کوم لکان چې پزول اوړي راوړي دا غینم ستر پردمات کته د پلار مور پسې د خیرات په پیسو باندې د زنانه ته په کور کې دنه په پرده کې هند پمپ ولګ وړو کې بور دیو دا صدقه ده کنه ده مور پلار ته به اجر رسی کنه به رسی او مسلمان با سلام پیش کوم عقل سلام پیش کوم ویلفیر والا ته توجه سلام پیش کوم هیومن رائټس والا ته پاره توجه که مسلمان د مسلمان دا حاجت نه پوره کوي بیا به غیر مسلم راضي څوک زه نور څه نشم ویلی خو صرف اشاره در کوم سوشل ورکرز کے نام پر کام کرنے والوں مسلمان کې دا جذبه پیدا کا چې مسلمان د مسلمان په کار راشي او که مسلمان د مسلمان دا حاجت نه پوره کوي بیا به د وایم انجوس په نوم خلک راضي په کوم نوم راضي به که راغلي دي ووایه کنو بیا به د کجورو په یو کاټن او په یو ټپکه آب زمزم بدرله ایمان راوړي شامه ټونکۍ به دي سمجھنے والے سمجھو بیا به د بل ځای خلک راځي ستا په کلي کې به هینډ پمپ ټیوبویل او لیټرین جوړ کړي دي که نه ما او تا له څه چل دی مسلمان به د مسلمان حاجت پوره کوي مسلمان به د مسلمان حاجت داسې افراد داسې معاشره پکار ده چې هغه کې همدردي خود غرضي نه همدرد او د دې امت پہچان دا همدرد امت دی د خپل منځ سره د بل منځ فکر کوي ځکه کنتم خیر امتین دی ځان د جهنم نه بچګه بلم د جهنم نه بچ کده د دې امت شیوه ہے توجه همدردی الله ته خوښه ده حضرت سلیمان السلام لخر روانو میګی نور موګو ته وی میګو ته وی سړو کې وردن نشه لخر د سلیمان السلام روان دي چخړ نشه هغه د میګی نور میګو سره همدردی الله ته دومره خوښه شو سورۃ نمل مکمل سورۃ الله په خپل کلام کې نازل کړ دا امت همدرد پرې ده خود غرضی پرې ده دا شوډاګو بابا جی د وفات نه 2 هفته مخکې په یو شادي حال کې مونږ یو ځای ما ته چې ماته لږ نصیحت وکړه زما د الله سیدا سیونه دا چمړې راوچته کړه ما ته پردي سیز سمودي پوری بیا اخلي نو دا سترګې خپې لاسونه وجود دا جسم دا
د الله امانت دا موږ سره پردي دي کنن یې سبا بني شل کاله پس بني دا وجود دا جسم دا سترګې دا د الله د دین دپاره استعمال کا پزول لارو کوڅو کې په سړکونو کې مه کښېنئ زموږ د دې خفه کېږي مه د دې بعضې مشران دا عادت دي دوی به د سړک په غاړه ناست پیته به یې راغوستي خلک جج کوي ودې کته پلان کې تیر شو هغه ناب که دومره شو هغه بل دومره شو بل ځان ناب که ته څومره شو پرېږده من ته تجزیه نگار یې تم مبصر ہو کیا سیاسی بحث مباحثې به څه فایده وکړي الیکشن پورې یو اختلاف بس الیکشن ختم اختلاف ختم او چې بیا الیکشن راغی بیا ټول تکړه شي ځان وګروئ راوګروئ ځان مالش کېدار دا بعضې بحثونه وختي یو ټایم پر ته به ټول عمر ځان لړه خوړی چې وایي دا څه چل وشو دا څه چل وشو توجه تصویر راواخله د پنډے شیخ ہزاری سے فرمایل وہ جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی پریکٹیکل دیتا کوم وہ جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی تو تسبیح میں حرکت ہوگی جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا د تسبیح اثر دا دا بتا په ذکر په درود شریف په استغفار په درېمه کلمه په کلمه توحید په ورد باندې مجبوره کوي که چا په لکونه پیر درود شریف استغفار درېمه کلمه ویلي لاس کې تسبیح نه وایي ذکر ته زړه کېږي بولا بولا کېږي غیبت ته زړه کېږي چغلې ته زړه کېږي سیاسي بحث مباحثو ته زړه کېږي لہذا د ذکر اهتمام د تسبیح اهتمام او که په تسبیح څوک شرمېږي ګوتې ته کاونټر واچوي زه سټوډنټانو ته اکثر وایم ټیچر حضرات ګوت کاونټ ما په بډبیره کې بیان ګاډي کې سفر راغلی ما هغه ټیکسي والا ته ما بوزا وړو کې ګاډي الټو دغه زیړ کلر کې ما ته ټیک دی شو 200 روپۍ به راکړي د دې خبرې وخت ډېر شو ما ټیک ده اوس هغه ډرایوینګ هم کوي او ګوتې ته کاونټر اچولې ټکه 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 کوي زما هسې زما خو دغه کومه تجسس کوم ما ته څه وایي ما ته وایي استاد جي داسې کوي ما ته وایي استاد جي روزانه 12000 مرتبه درود شریف وایم چې یو ټیکسي ډرایور خپل مزدوریم کوي آقا نامدار سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باندې 12000 مرتبہ درود شریف لیگی پاگه پا جون کی با اللہ برکت ما والا 250 روپے ورکڑی ما ته چې استاد جی 50 روپے سیوا راکړي مې زه درنه خوشاله شم الله به درنه سمره خوشالي خپل اوقات ذکر والا سټوډنټانو ته یو میسج دا ورکوم پبجی پری فایر لای لډو د ایجوکیشن تباہی دا د غیر مسلمو سازش دی که ته خان دی وکار سکے زه خپل پیغام دی امت ته وړاندې کوم او خلکو ته چې توجه کم سټوډنټ چې پبجی کوي پخوا به یو ملک په بل ملک باندې ډرون کو اټم بم به کو هیروشیما ناګاساکي وګوره اټم بم سره به ملک خرابو نه اوس سیستم جدا دی یو ملک د بل ملک معیشت خرابوي یو ملک د بل ملک نظام تعلیم خرابوي پاکستان کې متاثر شو کنه داسې اصلاحي انداز کې دا خبره واخله متاثر شو کنه زما نظام معیشت متاثر شو زما ایجوکیشن متاثر شو او سیبانو خلا بیا ویلی وای بیا تشریف راوړي سمجھ رہے اس پہ اشارات در کوم کنی بیا کار خرابیږي دارالنظام رسو بیا توجہ تاسو خاص چې قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے کئی مرتبہ قدم بڑھائے تاسو بہرحال واګانې خوړي توجہ توجہ بیا زه حیران دایم چې د دې روژې نه مخکې دې راشي او بیا دې لاړه شي موږ له تراویح سله برباد د حج په ورځو کې دا راځي رمضان چې رانږدې شي دا تم کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے توجہ معیشت میں تباہ شو ایجوکیشن سټوډنټان کم سټوډنټ چې پبجی پری فایر لای لډو کوي صدر صاحب دا سټوډنټ ہوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ د مستقبل ډاکټر انجینر ساينسدان د پاک آرمی دلیر بہادر کمانډر د پاک آرمی دنه میجر لیفټن برګیډیر د خیبر پختونخوا د پولیس آی جی پی ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او جوړی دي شي د پبجی والا نه به شامټونګان جوړیږي او دا د توسم شامټونګ دا به بیل کلیپ بیا درکم ان شاء الله چې بیا خو جاړم خاندي شامټونګ کیسه کہتے نه وایم توجہ اسلام اور زما وطن عزیز پاکستان تا گیم نه مې کرکټ کوم زه الحمدلله کرکټ کوم پولیس خپه کېږم گیم دی کوم زه کرکټ کوم بیټینګ کې زیات تر بالینګ کوم په بالینګ کې چینج اپ پیس کوم کرکټ کوا هاکی کوا فوټبال کو کبډي کو دا سه گیم کو چاغه کې ایکسرسایز ورزش دا په اسلام کې روا دي پاکستان کې روا دي د موبایل گیمونو سره ایکسرسایز کیږي وای ټیچر حضرات پکشته کنه پروفیسر ټیچرز د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي صدر سے مسل جوړی کنه سٹیمنا جوړیږي
د موبایل کې کمال څه دی. ماته یو کس ځان زبر کو ماته چې مفتي صاحب ما سره ټچ موبایل نشته، ما سره وړوکی موبایل دی او ساده موبایل دی، لکه ځان زبر کو. ما ته معلومه ویم ته په ساده موبایل کې ماران جنگي لکه د مار. توجه، هغه ساده موبایل کې مګه د مارانو گیم ټي پبجي کو 24 غنټه مسلسل. لاست سټیج ته چې ورسید رګه پټاو شمر شه په سوشل میډیا سرچ کړه د خور انټرویو د جاړي د مور انټرویو د جاړي. مور جړې ځان لا ته دې ورځ د پاره چې پیدا شه پتاي مټیای نه تقسیمول چې ته پبجي والای فری فایر والای ته 400 پورس کې ته آیس کې مور پلار ارمانونه د په خاور کې ریکړه. تسنگ مستقبلی زمان مستقبل تا دین و خیا، دین ورتو خیا، حیا ورتو خیا، عفت ورتو خیا، پردہ ورتو خیا، پاک دامانی ورتو خیا. راشو گره یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس پیشن کے طور پر آئس میں مبتلا ہے. پیشن پہلا پیشن بیا مجبوری وہی زی پریدم خمان پریدی. توجہ 70% جنہ کے آئس کے مبتلا دی. تو خبر ہے سپینګری خپکیږي ما باباګان سپینګری آیس کې ما یو بابا ته وی هم ته آیس ولې کې خله کې یو غاخو نو ما ته وی دې کې پاوړ دې پاوړ تجوید کې خو ویل نشو کنه پاور نشو بل غیر غاخونه پکار دي کنه. ما ته دې کې پاور دې ما ته خدای دی وا قبر ته دې خپې کوزي کړی ته په نشو کې مبتلای. پلار چې چرسی بچي به چرسی، پلار چه پوڑری بچے با پوڑری، پلار چه شرابی بچے با شرابی. جیسا کرنی ویسا بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. پتہ باو لگی جشتاو که نشتا مرگ نپاس با پتاو لگی. توجہ، کم پلار چیزو لپیسی ورک ورش بچی مالا سرگٹ روڑا دا پلار دا بچی مستقبل جوڑی که تبا کئی ہوا ہے. شکر دا کار ممکن نشتا منگ پا بچو سرگٹ نا روڑو پلائی راوڑو او کمال څه دی. راشه په لایبرری کې فزیکس کیمستري بیولوژي ساينس او ټیکنالوژي باندې کتابونه شته، تفسیر حدیث سیرت فقه حنفي باندې کتابونه شته. مال ټول جواب راکې په لایبرری کې داسې بوک شته چې دا غي ټاپک عنوان دی سیرګټ کے فواید. تاسو کتاب ایسا کوئی رائٹر ہے چې پاګه کې لیکي د کتاب نوم دی هډینګ دی کمالات سیرګټیا، برکات سیرګټیا، انوارات سیرګټیا، فیوزات سیرګټیا، برکات سرگٹیا. فضائل سرگٹ کتاب شتا تو فضائل سرگٹ نمن مزال الحمدللہ فضائل اعمال منما، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل درود، فضائل حج، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان. موجودہ پستی کا واحد علاج حکایت صحابہ منما. سرگٹ کی کمال شتا تاسو سرگٹ نس کا ټول اولیاء خدا پیغام مخ کې ورسوي. اور الحافظ سټوډیو والا توجه، دا کم کسان چې سیرګټس کې دي ته دا وایي چې سا خپکیږه ما ته چې دا د خولې نه پوز نه دی لوګي راوځي کنه پریکټیکل وکړو کنه. خیر دی خبره د پیغمبرانو کې، خبره د صحابه کې، ته ماته چیرمن کونسلر، ته ماته ناظم ته د جرګې مشر، ته پکې لا ډاکټري پیپړې دې تبا کړي. تو خو به د بل د هیلث خیال ساتي. توجه، خولې نه پوز نه لوګي راو بل استا خوله دستا پوز ده که د ریل ګاډي سایلنسر دی میکسلیټر پرېږده. توجه، ما ته صدر صاحب کس وي سیګرټو کې ډېر ماهر ما څه کمال درکې دی وایي په خولې لږې راوباسه ما ټول راوباسي کمال ښایه. ما ته زه په پوزم لږې راوباسم ویم کمال وښایه. ما ته مفتي صاحب کمال دا دی چې زه په غوږونو لږې راوباسم. ما ته په دې شامټونګ دې لږې راوباسم. خیرن بچیا ما په کراچۍ کې جلسې وي، غټې جلسې وي ربیع الاول کې. ما کراچۍ والے میں کراچی والوں دھواں نکالنے کے لیے صرف 2 راستے نہیں ہیں، انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے. سمجھنے والے سمجھو، ماتے تمام راستوں سے نکالو دھواں. لګیرو ما ته خیال موت کراچي ګارډن نه پونه کو وې 2 ځله مې تبلیغ کې سالون میاشتې لګولې، کله تور کله سپین پټکی او د جمعه د قاری سب چورک شي جمع ورکوم. توجه، وې د دې ارسنه باوجود سره د ګيري د پټکی د تعلیم د بیان سیرګټ به مسکل لګي به مروخل یا خو بدای پرې دی یا به مونږ هم شروع کوم ځکه یخني ډیره د پدې صادر او مادرونه ګرمي دا ګرم لګي به روباسو. ما ته ما به سیرګټس کل ما ته زما کلیپ اورې بیرت دی وي ربا سر پر رابطه کوي وې مور راته ډیډلاین کې خو مور راته چې خیال محمد که سیرګټ دې پرې نه خاو دو په درته نه بخما امام مور ته می خبر دل راولم. توجه،
مړې خو چې غوسه شي د پای پیغور راکې میخه راولم پی اوس کا چې خبره سر بر شي خو چې غوسه شي پی درته نه بخنه ټول به دې لس سیره راکړي نه توجه ما ته مفتي صاحب د مور مې نه دي منلي په سوشل میډیا مې د سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکړه د سیرګټو د مې داسې رحمات که همیشه د پاره د سیرګټو نه توبه وکړه سبحان الله عمران پونه کو د اسلام آباد نه وای مونږ بنگله په ټیکه باندې اغستې وه بنگله نو هغه هم جوړوله نو یو کمره کې نه سیرګټ هم ډکه و چرس هم څکل نو ستا یو بیان راغی وایي تا یو جمله ووي هغه جملې د وجې وایي ما سیرګټ هم پرېښوده ما چرس څکل چرس مې هم پرېښوده ما شراب څکل شراب مې هم پرېښوده ما نسوار هم پرېښوده بل راته وي یغار سې هم پرېښودی 4 میاشتو له تبلیغ کې لاړم توجه ما ته وایي تا هغه بیان کې یو جمله وي بیا ملګرو سیګرټ ډک اذان وشو مې مونځ کوم و چې رالم سیګرټ ډکړ ما ته یې سکینه ما یې نس کړم وایي تا یو دا جمله ویلې وه دا خبره نه میډیکل اعتبار سره واخله نه ساینسي دا اصلاحي انداز کې واخله وایي تا بیان کې دا ویلي توجه د مور په نفس کې مونږ 9 میاشتې تېرې کړي څومره تاسو کې بر اسمان نفسو کې راغلي نه دي که نه د مور قدر وپېژنه موري توجه په دغه 9 میاشتو کې سموده موږ د مور په نفس کې خوراک کړي که نه هم دي کړي وایي تا وی چې خوراک هم په خوله نه دی کړی په نوم هم کړی خبرې په نوم یې خوراک درکه په خولې در نه که وایي دا دې دپاره چې خوله یې دله پاکه او ساتله چې دې دنیا ته لاړ شي دی په دې خوله د کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي ته په دې خوله باندې قرآن تلاوت کې ته په دې خوله درود شریف استغفار وایي مسلمانه د کافرانو نقل مه کوه ستا خوله د شراب د پاره نه ده چرسو پوډرو آیس د پاره نه ده ستا خوله سیرګټو نسوارو خرافاتو د پاره نه ده کراچۍ والا ته مې وایي ستاسو خوله پان د پاره هم نه ده کوم حضرت شړت پړوتې شروع کړي شړت پړوت چې کوم دیوال ګوټ ګوري داسې لړلي څوک ته دی کراچۍ ده که نه هسپتالونه هم لړلي توجه شم شړت پړوتې ما ته یو چې هغه شیخ صاحب کې ما له شیخ صاحب دلیل نه دی توجه ستا خوله غیبت او چغلې دپاره نه ده مسلمانه شریعت وایي د مسلمان خوله هم پاکه ده د مسلمان جوټه هم پاکه ده دا خبرې اوس هم شته قاري صاحب ته دا اوبه یو ګوټو که مالې جوټه که چې زه اوس کړم الله اکبر دا پښتنو کې اوس هم شته د چې نه ګوټو که جوټې که ماله راکړه او پخوا د خلکو عقیدې دومره مضبوطې وي چې هغه راټ کې به لوټکي ګرځېده اوبه به راووتې نو هغې کې به هغه زنځې غونتی وي نرۍ سرې هغې ته به څه وي وړې ابا ګور هغې ته به لمن کېښوده خوله به پکې هغه به اوس کړي او دا چل به وکړو لمن به صفا شو صادر به صفا شو نه انتراکس نه وایرس نه مرونه و نه ترونه وه سمجھې ولې مرونه توجه ځان له بیا کار ګوري توجه اوې دومره د خلکو عقیدې مضبوطې وي او قرآن مجید به کوم ځای د پښتون کور کې نن چې کوم ځای ټي وي پروت دی خفه کېږه ما اوچت ځای کې به قرآن پروت وي قسم بالله د پښتون په کور کې قرآن په ګرد او په دوړو کې پروت دی ستا د څونه مودې نه قرآن په کور کې پروت دی تا راغستې کوله وکړې دا تلاوت کړې د پښتون په کور کې نه درسونه او نه ترجمې وي قرآن له به 2 کپړې ورکړي یو به د قرآن قمیص بل به د قرآن غلاف او د کور د دروازې درشل د پاسه به تخته ټکورې وه هغې د پاسه به قرآن ایښی دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه د کوم پښتون په کور کې قرآن بره پروت دی ته ما ته ووایه قرآن په ګرد کې پروت دی هغه سکرین ته پې روزانه کپړه وي ډېر لرې لاړو دین نه ډېر لرې لاړو په ذاتیاتو کې رالو ځان له آخرت هم خراب کو دې وجې نه خرافات ما ته ما چرس او پوډر ما شراب هم پرېښودم دې وجې نه مستقبل تباهي ده او زه د ماشومانو ته وایم ما سره یو څو اپشنې دي وایم دا څومره ماشومان چې موجود دي په سیرګټو کې د نسوارو کې څه کمال شته شکر دی پېښور کې څوک نسوار نه کوي خدا جمله واخله زما تحقیق د سوشل میډیا دی زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي نسوارو سره خوله ماشومانو نسوارو سره خوله وایي بچي وایي نسوارو سره خوله څښا کېږي نسوارو سره خوله مشران نه وي د هغې په جیب کې 5 کیلو دستیاب ہے وایي نسوارو سره خوله نسوار سنت دی که مسواک سنت دی
सरजी जमाना पैगंबर सीरत स्टडी करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते मसवाक फरमाते, नस्वार नहीं फरमाते। अशदा तुम खुशी दे खपकी के ए जिसे टिकटॉक वाला तो खुसूसन वायम चिदा तुम खुशी दे सदर से और ते दिल ते से लग दी दिलते खो हलवा ते जोड़ा का दे मरकज ते और सवा सम प्लेटून तवज्जो आता चे महंगाई है महंगाई ता सदर वजीर आजम दाबिलू चे नस्वार खरे हुआ वेली चर्च के दा सदर वजीर वेली दी वाय कना खो चे खुलर रास पड़ी यो टारगेट जोड़े तवज्जो खला कोई महंगाई दा जवायम राके जवाब जमंग माल पर जरूरियात और खर्च की कप फजूलियात हुआ सिरगट जरूरियात की फजूलियात काका खपके गए मां नस्वार जरूरियात की फजूलियात स्टूडेंटान ते पबजी फ्री फायर लाए लडो जरूरियात की फजूलियात और चर्स पाउडर आइस लकदा प मुमकिन मंगटुल पजुलियो द जरूरियात मुबारक जमा कीदा द अल्लाह कुरान की फरमाई जम द टूल द कीदा द वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अला अल्लाह रिज़्कुहा मखफज मक जिंदा सर त रिज़्क सुक वर कई अल्लाह इंसानन ने यादो मुसर जिंदा सर त रिज़्क सुक वर कई पेशावर के स्पोल रिज़्क सुक वर कई पिशोगान रिज़्क सुक वर कई मंगकान रिज़्क सुक वर कई ऐसे खपके के मस पोच हड़ताल कड़ी पहिया जाम हड़ताल के 500 कुत्ते इकट्ठे हो गए और बड़ा बम्बार कुत्ता गुलडांग उस गप्पा दाची माउतानन परेशान यू कसम बिल्लाह तुम जमंग पजूलियात न पूरा की द जरूरियात जिमा जमंग द टूल अल्लाह गस्ती कना द लिबास द कपड़ो द खुराक जिमा गस्ती कना द गस्ती तवज्जो द नस्वारो जिमा अल्लाह गस्ती अदा सिरकटो खैर अगस्ते दा खुरापात की नस्वार सुन्नत का मसवाक अखले का नस्वार मसवाक वर्जवे का नस्वार जुमात नबार लड़ बिया वर्जवे दादा नस्वार यो बोझे पर 20 रुपए दा उसको नस्वार किम क्वालिटी दी बादशाह खान नस्वार मोमिन खान नस्वार सांप नस्वार लकदमार अबल तो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चाहे सीरो टीरिनार नस्वार टीरिनार तवज्जो माते कसवी मुफ्ती से भी यो नस्वार दागिनुम दे तवज्जो नस्वार है दादा मैं बस दा कपनी बस माई दी दा 10 खिलाड़ियां दी दा सोशल तवज्जो मैं तवज्जो डीर सीजन अस्ता तवज्जो चिप्स और पापड़म स्ता होला नस्वार निश्तजान लकार गुरी च तवज्जो पनुम नस्वार जोड़ी कि पूरा का डीपूला वाला मुजम्मत ना मुजम्मत कि पूरा का डीपूला वाला मुरम्मत हो कमा नोर द तजख मुली से नसीहतुन द पारजम प नसीहत के सोख समेदा का तबलीग है सम कई दिकना अपिरानो अदा नूर माता प्रीदे वलाकिर तकबीह इशारा वल कमसल को तकन वला वल और कने पोई वर्ष द 00 खबर दे वाखला तवज्जो हर से नसीहत कार न की बाजी खब बम्बार दा कार कई पुख्तनो न में शर्म अला वो किताब ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है क्यों कहा मैं पाकिस्तान की बेटी बाहया होती है बेहया वो आगची वज़ीर आज़म थे खतब जी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और ये ऐसा मार पर क्लिप को माते जब ये पाकिस्तान की बेटी है तो पाकिस्तान का बाप किधर था कि ये पार्क में निकल आई यार ये कैसे गैरती बाप है तवज्जो माए मसला द अलकान द 400 दकान मादा नौजवानों ने हिमायत करे दिफा में द स्टूडेंटान करे खोलतिम चदा शामटुगन पबजी प्रे दे नॉर्मल करतियाम कोम तवज्जो मा वते इदारत व च वखा रावळे वखा विदाउट शापर बैग प्लास्टिक न बगैर स्पिना वखा और सरा वखा और दा वखा मीनार पाकिस्तान के राजवाड़े कम से फॉर एग्जांपल और गिर चापेरते सलूर सव स्पीउदरे और वखा खकारा दा और स्पिनम दा और सरा दम तवज्जो न दा स्पी पे हमला की और कस्बी बवच जमन खरोज दा हुआ गलती दा खबर ठीक दा गलत दा इस्लाही माशरा पक इष्टा कनिष्टा चता जानता प्लार वे द पुख्तून लूर खोर दा कोर न बार वतीशी او هغه د سړی د اغاړو سړی نه دی چې لور ګډۍ د لور نه ریکارډینګ کوي په سوشل میډیا ورکوي پلار کې دی شي پلار کې دی ماته پلار نه دی وښه دی ما مار دی
توجه دیو جن مساجد مدارس آباد کو مراکز آباد کو سکول کالج یونیورسيټي آبادو به او د منشیات خرافاتونه زه د خیبر پختونخوا هیډ د پولیس محکمه IGP معظم جا انصاری ته سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیاتو خاتمه د پاره الرټ فورسز سرچ اپریشن کوم د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت کو حکومت سره تعاون کو به ان شاء الله او د 400 د پوډرو د آیس د خرڅولو اړیبه د پولیس په نوټس کې څوک راولي د دې کورجو کې چې الله سقط دا بټیک چرسي وګور د الله څخه چا خته دې کورجو کې ته داس بیا ګورم الحافظ سټوډیو ولا د دې کورجو کې منشیاتو خاتمه غواړو کنه غواړو د منشیاتو خاتمه کې حکومت ادارو سره تعاون کو به ان شاء الله د ایجوکیشن دفاع کو به ان شاء الله د تعلیمي ادارو دفاع کو به ان شاء الله مساجد مدارس مراکز خانقاهونه آبادو به ان شاء الله او توجه اصلاح معاشره کې وټول یو کیږو سبا کیږو اصلاح معاشره ختم نبوت د پاره یو شه ناموس رسالت د پاره یو شه د معاشري اصلاح د پاره یو کیږو سبا کیږو چې کم جماعت کې کمه پارټي کې زه درته سلام کوم چې موست ویلکم تشریف راوړه توجه او خو خراب زما عام اسلامي بیان دا ټول پارټو ول کې زما پال ورزي زه سلام کوم ANP ته سلام کوم مسلم لیگ ته سلام کوم پی ته سلام کوم PTI ته سلام کوم خو خراب پارچا کېشته سلام ټول ته کوم سرجي خو خرابو ANP کې خو خراب شته مسلم لیگ کې خو خراب شته PPP کې خو خراب شته PTI کې خو خراب شته تمولیانو کې خو خراب شته زما خبرې به یو شانتي نه چې په مولا پردا چوم خو خراب په ANP کې مشته مسلم لیگ کې مشته PPP کې مشته او ډیر کم به چې خبري توجه ماشاءالله دې ټولو پټو کې تاجد گزار شته کنه تشبيه تاجد گزار مولیانو کې مدا خبرې به ساده سیمپلی دا به اصلاح دا نه چې ټول یو ځای کې دوه پوډریان تشریف فرما دا پوډریانو تذکرم زړه په ادب کومه تشریف فرماو دو پوډریان تشریف فرماو دو مولیان صاحبان روانو او یو مولی په پوډریانو سلام وکړ هغه یو پوډری بلته چې الا مولیانو کې هم مسلمانان شته خو خراب پارچا کېشته خو کوم خراب ګورو د معاشره کې ژوند کوم خراب پسې ګرځو نه خل سره څوک ژوند تیر کی زمونږ په خزه کې ټول کمالات دي پلار کې ټول کمالات دي زوی کې ټول کمالات دي مونږ به د یو بل هغه کمزوري نظر انداز کوو او د یو بل خوبه او کمالات به اخلو ان شاء الله معاشره کې به ژوند تیرو ٹھیک ده ان شاء الله ختم نبوت دی پابا سوک ان شاء الله خاتم الانبیاء غټه او کلیډران غټه سوک غټه غټو به ان شاء الله ختم نبوت دی پابا کو ناموس رسالت دی پاکو صحابه ال بیت دی پاکو دین مدارس دی پاکو مساجد مراکز تبلیغی دی پاکو سکول کالج یونیورسيټي دی پاکو به ان شاء الله العزیز اور دا بصیر ویل پر فاونډیشن سره भरपूर انداز کې تعاون وکړو ان شاء الله او دوی ته چې د خپل بساط دایره وسیعه کې بهترین انداز کې خدمت وکړي د دې حمایت وکړي او داسې کسانو ته زویم دا پملا اوټه دی له شاباس ورکړي چې شاباس چې داسې خلک شته چې د بل د همدردۍ احساس په دې زړه کې پروتي ان شاء الله معاشره به الله د هر قسم زویم الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک دے چې الله پاک دے بدن پاک واړي لباس پاک واړي سوچ پاک واړي نظریه پاک واړي خوراک پاک واړي سوسایټي د منشیاتونه ان شاء الله خرافاتونه بایکاټ وکړو دا ماشومان ما سره یو جمله وای څنګه چې زما مغه شانتي وای خپ جذبه کی وای خپ غوسه کی وای ای زمون مشران وای بالکل دا سینا ځان مکمل غوسه کا واخله دا کلیپ واخله مختلف انکل کې وای ای زمون مشرانو پمون باندې سرګټ مراوړې ای زمون مشرانو پمون باندې نسوار مراوړې زمون مشرانو زمون پمخ کې سرګټ مسکې تاسو صرف سرګټ سکې سبب مونږ چرسم سکو ځکه دې ماشومان له جواب ورکړي دوی مونږ سبا چرسو اے جسے اے کاکا سمېږي که نه سمېږي دا چرسیان کېږي
زما مستقبل نه پوډریان جوړه زما د پرایمری د میډل د هاي د سټوډنټ لایف برباده اور لاست اور آخری آپشن دا دی زبر یہ لاک ڈاؤن بارہ کے اعلان کوم 42 ملکوں کی وائرل کی گی الحاف اسٹوڈیو اسلامک کو تاسو ته اجازت دی توجہ زبر اعلان کوم چې او خواتین اسلام او مستورات خصوصا د دې جماعت نه غیر چاپیرا چې کورونه کې څومره زنانه کان کول کې سنو توجه او زنانو او مستوراتو چې د چاچا حضرات سړی نارینا سرګټ کوي نسوار کوي چرس کوي آیس کوي پوډر کوي زنانو د خپل حضراتو سره مکمل لاک ډاون کوي چې تازه خزه پسې وړون کم ما ته هم کمزوري معلومه ده پولیس نه یریږي مولا نه یریږي خزه نه یریږي دا غیرتی پختون ہے دا بریتور پختون چې خزه په لګه غوسو کی سرجی دیو ته بیا اټینشن ولاړی چې غلام حاضر ہے کیا خدمت کر سو غلام حاضر ہے او تی مال سوټ وروړو وادر روان دي دی ولا قدم پړک سوټ وروړي قدم پړک اوی چې دا کور خزه برابر کی بیا جمعه ترش امام تنیغ نه کیږي امام تنیغ نه کیږي چې استاد جی دو درې منځونه کې بیا نه وي ما ته استاد جی کالام ته تلو سنوپال شوی دی په واوره خوېږي را خوېږي ولې د مولا سره مزې نه غواړي توجه او دا زما په تجربه کې د قاری حذیفه دا کم په جماعت کې چې کم سړی امام ته نیغ نیغ ان شاء الله د دې جملې نه پس په څوک نیغ نیغ نه کېږي دلته امام څوک دی جاوید مولوی صاحب دی حسین قاری صاحب دا په جماعت کې چې کم سړی به امام ته نیغ نیغ کېږي دا فارموله واخله دا ټیک کور کې ښځې والي اوس که جماعت کې امام ته څوک هم نیغ شي سړی مو وپېژنده ان شاء الله نن نه پس خو به امام ته څوک برند برند کېږي نه داسې د سټیل میخ مې در باندې و سټیل توجه او زه به ستا خانې له ومنم حاجي صاحب چې د جیب نه امام له تنخوا ورکړي د خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي او میاش پس چې امام له تنخوا ورکړي سټایل ته وګوره استاد جی دا تنخوا دې واخله خو دې میاشت کې دې مې هفته چوټي کړه سمه ډیوټي کوه دا ستا د اجرې نوکر دی دا ستا د بیټک نوکر دی الله دې د پیغمبر د موسی د وارثانو قدرداني موږ ته نصیب کړي احترام د علما به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله اور اعلی کلمت الله د پاره چې څه قسمه قرباني ورکړي بالخصوص دلته اکثر پروګرامونه شي قاری سلمان شهید حوالی سره مخکې یو پروګرام زنوم راغلی شاعر وی گل خود گلاب دی دا نور اسه گل ندی گل خود گلاب دی دا نور اسه گل ندی مرگ خود شهید وی دا نور اسه مرګ ندی مرګ اور الله دې مونږ ټول ته ژوند د اسلام مرګ د ایمان د شهادت نصیب کړي لکه مړه کېږو بس یو ټول مړه کېږو نه الله دې موږ له د شهادت مرګ راکړي نه هغه مرګ غواړي چې بیمار شو اسپتال ته شو الارج ته لیډینګ ته کمپلیکس ته بیا خلک کېنئ پاسئ بیا په چمچه کې په مزه دا روح را نوځي داسې مرګ غواړي چې دا خلک هم در باندې ښه لوبې وکړي توجه شهید باره کې دا ذکر دغه دپاره وایم قاری سلمان شهید حواله سره وای جنتیان چې جنت ته لاړ شي د ټولو نه آخر کې په جنت کې به ورته د الله دیدار نصیب کیږي او شهید چې کم ټیم شهید کیږي د شهادت په دوران کې پهلا په دنیا کې ورته د الله دیدار نصیب کیږي بخاری ترمذی ابو داود ابن ماجه سے حیثیت قاری حذیفه سے لیکلی سکرات الموت د ځن کدن سختی وای د شهید د پاره قاری سے د سراړو ځن کدن نشته وی وجہ کیا ہے توجہ وی شہید ته د شهادت په دوران کې د الله دیدار نصیب کیږي نو دلیل سره خبره دا کوم موسی علیہ السلام ته الله حسن ورکړو جمال خیس خوبصورتی ورکړو توجه زلیخی سره تعلق قائم کول غختل زلیخی او زلیخی یوسف علیہ السلام خپل ځان بچ پاکو ساته اخذ په لعن توانه کې غلام په محبت کې گرفتار اور کوئی نه تا دعوت ورکړي قران ذکر کړي سکین چړی ورکړي پروت کټ کول شروع کړ څه شي پروت کټ کول شروع کړ و چې کله پروت کټ کول وې د تیواز کو اخرج علیهن او یوسف علیہ السلام په زنانو راتیشه مسجد مصر خزو یوسف علیہ السلام حسن اريد یوسف علیہ السلام جمال اريد یوسف علیہ السلام خاص خوبصورتی اريد چې د یوسف علیہ السلام دیدار یو کو ګوتې غوسې کړې په درد پوه نشوې ما یوسف علیہ السلام مخلوق خالق نو چې د مخلوق دیدار یو که په درد پوه نشوې حافظ سلمان شهیدا ستا شهادت ته سلام ته چې شهید کېدی د مخلوق نه د خالق دیدار درته نصیب کېده دردونه نشته
شهید د پاره دردونه لہذا علماء قدر کو، مشایخ قدر کو، مشران ادب کو، کشران شفقت کو، علماء قدر احترام، د مسجد امام صاحب، قاری صاحب، د سکول ټیچر، پروفیسر، ماسټر صاحب احترام وکړو. ته جونیئر د سینیئر قدر وکړو. د هر چا چې موږ نه په عمر کې زیات دي، مرتبه کې زیات دنیاوي یا هر اعتبار دیني اعتبار سره قدر عزت احترام وکړو. علماء قدر وکړو کو به ان شاء الله. مساجد، مدارس، مراکز خپل وختونه قیمتي کو. مشران تبلیغ کې لاړ شو، کشران مدرسو کې. ستاسو